أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. سورة طلاق 8 نمبر آیات ہے. دی 8 نمبر آیات کی د منکرین د پاره چې کم د الله تعالی د وحدانیت قائل نه دي، کم د نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ قائل نه دي، د هغې د پاره تخویف ذکر کیږي، یره ذکر کیږي. الله تعالی فرمایي وکأي من قرية او ډیر د کلونه، ډیر کلی داسې شته، د ډیرو کلو خلک داسې شته عتت عن امر ربها چې هغوی نافرماني کړله د حکم د رب خپل، ورسوله او د خپل پیغمبرانو نافرمانی کړې ده، نه د خپل رسول تعلیمات باندې عمل کړی دی، او نه الله تعالی د وحدانیت قائل شوي دي. نو فحاسبناها حسابا شدیدا، من حساب وکړو د هغوی سره حساب سخت حساب مو سره وکړو. سخت حساب دا معنی ده چې هېڅ شی ورته معاف نه کړو، چې کوم جرمونه یې کړي ټول جرمونه ورته وروشمارل او هغې حساب کې راونیول. وعذبناها امن عذاب ورک هغې ته عذابا نکره، عذاب ناشنا. نو دې ځای کې عذبناها عذابا نکره، که د دې نه دنیاوي عذابونه مراد شي نو بیا خو معنا واضحه ده چې د دې نه به د نوح علیه السلام او د صالح علیه السلام قومونه غوندې قومونه به مراد شي، او که د دې نه مراد د آخرت یره شي نو بیا هم یقیني ده چې عذبناها د دې فحاسبناها موږ سره حساب وکړی و. نو د ماضي الفاظ چې کوم دي نو هغه ځای کې استعمالېږي په عربۍ کې چې کله خبره یقیني یو کار یقیني کېدو والی نو هغه د هغې نه تعبیر ماضي سره و چې ځکه ماضي کارونه هم یقیني هغې شک نه وي. نو بیا به یې معنا دا چې موږ به عذاب ورکړو دوی لره عذاب سخت، او داسې عذاب چې هغه یقیني عذاب دی، نو په دې وجه ته ماضي سره تعبیر وشو چې کله د آخرت عذابونه مراد شي. فذاقت وبال امرها، نو وسکل دوی انجام د کار خپل، د خپل رب او د خپل پیغمبر د نافرمانی د وبال انجام یې وسک. وکان عاقبت امرها، او شو انجام د کار د دوی خسرا تاوان، یعنی د پیغمبرانو مخالفت او د الله تعالی د وحدانیت نه انکار کول او انجام تاوانی. مخکینی قومونه چې کوم د هغې انجام تاوان شي نو آینده کې به هم تاوان شي. اعد الله لهم، الله تعالی تیار کړي د دوی دپاره عذابا شدیدا، عذاب سخت، د دې نه د آخرت سزاګانې مراد. فاتقوا الله، نو ویرېږئ د الله تعالی نه، یا اولي الالباب، خاوندانو د عقلونو. که به تاسو کې عقل او د الله تعالی قدرتونه پیژنئ، د الله تعالی عذابونه پیژنئ، تاریخ باندې پوهیږئ، نو بیا د الله نه ویرېږئ، مخالفت یې مه کوئ. الذین هغه کسان آمنوا چې ایمان راوړی دی، قد انزل الله الیکم ذکرا، یقینا الله تعالی نازل کړی تاسو ته نصیحت. مؤمنانو ته خطاب دی، تاسو الله تعالی نصیحت نازل کړی دی. هغه نصیحت نه مراد قرآن دی. رسولا یتلو علیکم، دا یو په ذریعه د یو پیغمبر باندې چې بیانوي تاسو ته آیات الله، آیتونه د الله تعالی، مبینات چې واضح دي. لیخرج الذین، دې دپاره چې راوباسي هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات، او عمل کوي نیک، من الظلمات، د تیارو نه الی النور، رڼا ته. مؤمنان د تیارو نه رڼا ته راوړي. د ایمان په باره کې تیاري دا دی چې جهالت، شرک، کفر، شکونه د اسلامي احکامو مبارک د ټولې تیاري دي. نو الله تعالی د قرآن په ذریعه باندې دغه خلک چې د الله تعالی رضا حاصلول غواړي، د شکونو، جهالتونو، ظلمونو او د ګناهونو د تیارو نه راوباسي الی النور، رڼا ده. د اسلام پوره هدایت د رڼا ده. ومن یؤمن بالله، هغه څوک چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې، ویعمل صالحا، او عمل کوي نیک، دا بشارت دی د نیکانو خلکو دپاره. یدخله، الله به داخلوي، جنات، باغونو ته، تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه نهرونه، خالدین فیها، همیشه به په هغې کې ابدا د همیشه دپاره.
قد احسن الله له رزقا یقینا الله تعالی خیسته کړي دغه د پاره رزق خیسته رزق بل الله تعالی جنتیانو لور کوي الله الذي الله غزات خلق السبع سماوات چې پیدا کړي دي واسمانونه ومن الارض يزمك لرا مثلهن بشان دغه اسمانونو باندې دې ځکه کې په دې آیات کې الله تعالی قدرت ذکر کیږي پورا قدرت او الله تعالی پورا علم ذکر کیږي چې د څنګه علم لري او دا الله تعالی کامل قدرت او کامل علم دلیل دې خبره د صرف د الله ومنای د الله تعالی مقابله کې د بل چم منای نو الله تعالی فرمایي چې الله الذي الله غزات خلق السبع سماوات چې پیدا کړی دي واسمانونه ومن الارض يزمك مثلهن بشان دغه اسمانونو باندې نو زمکه تشبیه ورکړل د اسمانونو سره چې زمکه بشان د اسمانونو د څنګه اسمانونو بشان ته کیده او زمکه اسمانونو کې خو کافي فرق دی نو دغه مشابهت په تعداد کې دی او معنی دا شول چې څنګه اسمانونو ودی د زمکه هم او زمکه پیدا شوی دي نو ادر دې آیات نه معلومیږي په دې کې د بخاری شریف او روایت هم شته دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کوم چې د دې مضمون تایید معلومیږي چې څوک پردې زمکه یو لیش ونی سی برید پسې ورخ وکي نو الله تعالی د ومه زمکه په وری دغه ټول زمکه یو کړای کی یو امیلی کې د بغاړه کې واچي دا عذاب پتا ور باندې سنگین سزا پیدا دا خلکو د پاره جدا کار کوي دغه نم معلومیږي چې وزمکه داغین امیل جوړول غاړه کې اچول دلیل دې خبر د ځمکې ودی دغه ترمذی شریف روایت هم د سشته چې داغین معلومیږي چې ځمکې ودی بیا دا وزمکه څنګه دي دا یو بل سره پیوست لګېدلې دي کنه منځ کې فاصلې دي خلا د هواګان دي پاره کې مخلوق شته کنه نشته دي که مخلوق د نسخ قسم مخلوق دي انسانان پکې شته کنه نشته دي کدين په دین باندې په شریعت باندې مکلف دي که مکلف نه دي تاسو بلا سوالات پیدا کیږي اسمانونو باره کې خو مسله واضحه ده چې د اسمانونو یو بل نه په غټه فاصله باندې دي منځ کې ډېر پیزا شته هوا شته په دې کې فرشتي وسیږي او د هر اسمان فرشتي ځان له فرشتي ځان له ذمہواری ډیوټیانې دي د معراج د واقعې د هغه تایید هم کیږي لیکن زموږ باره کې د صریح روایت بیان نشته چې دغه د نص دي په دې کې ضعیف روایت شته دي چې اکثر علما باغی باندې جرح کړي د ویل د روایت صحیح نه دي سند په اعتبار سره قوي نه دي نو بدغه وجه باندې یقیني نه معلومیږي چې بدی کې بس صحیح خو موږ بدی باندې مکلف هم نه چې معلومي کو بلکې د عام علماء رائے د څه چې افهم ما ابهم الله کم څه چې الله تعالی د نه معلوم پر خوذل تعصیم نه معلوم پر هغه تحقیقات اړو کوي ما ځکه د سره اسلام احکام متعلق دي او نه موږ بدی باندې مکلف چې معلومي کو چې بدی کې څه څه کې ضرورت نشته دي نو بدی وجه باندې چې بس سبا کې به یې کنه به موږ نه د قایل چې سبا کېشته او نه د دین منکر چې سبا کې نشته کوي یم یو کنه نه ام نه به خو موږ شریعت په دې باندې نه مکلف کړي قران او حدیث دی باره کې صراحتن سند دي دغه ضعیف روایت شته چې رب دې کې انسانان دي او په هر ازمه کې د ادم علی السلام شته چې زمونږ ادم علی السلام او د نوح علی السلام شته چې زمونږ نوح علی السلام خو په دغه روایت باندې علما او جرح کړي د روایت کمزوري ثابت شوی دي او دا چې کوم خلکو نه نقل یا خلک قابل اعتماد خلک نه دروژن خلک ځانه مې څه کیسه جوړی کړي نو مده کې تاریخ روایت نشته لیکن ازمکه شته او ودی يتنزل الامر نازلېږي حکم بینه ندی په منځ کې دغه ازمکه په منځ کې حکم نازلېږي اوس حکم څه حکم نازلېږي حکمونه دوه قسم دي یو تشریعي حکم نه دي چې کوم الله تعالی دغه لپاره پیغمبر او آسماني کتاب راولېږي چې خلکو ته وایي د څه وکړي او خلق باغی باندې عمل کوي باغی باندې خلق مکلف نو کبه دې کې انسانان موجود نو کې د پیغمبران متتري نو بیا د احکامونه د حکم تشریعي به مراد شي شریعت حکم به مراد شي خو کبه دې کې انسانان نه نو بیا هم حکم راتلی شي ځکه دوی قسم حکم چې کوي تکوینی حکم دی تکوینی حکم دا سي چې دا کار دی وشي پارس کا کم تقدیرات چې دي الله تعالی تقدیر عملی کول چې دا دوه زموږ کې کوم مخلوقات مثال تر انسانان نری بل سدي یا د هر حکم د هر مخلوق د لپاره دومره ژوند شو دومره مرګ شو دومره رزق شو نو دا تکوینی نظام د انسان به کار نشته انسان به دخل نشته نو که بیا تشریعي حکم نه نو تکوینی حکم فرات لیش هغه براغلی نو به هر صورت د زمکه منځونو ته د الله تعالی حکم راځي یا به تکوینی یا به تشریعي یا به دواړه خدا راځي
د دغه مسالې وضاحت الله تعالی څه د پاره وکړي ځمکې ودی او د احکام راځي نو ویل تعلم د لپاره تاسو پوښ ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري یو خو به مسله باندې پوښ الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري قادر مطلق ذات وان الله بل د دې لپاره یقینا الله تعالی قد احاط بكل شيء علما یقینا اگر کړه د هر یو شی لپاره په خپل علم کې نو یو دوه مسلې د معلومی ګرځینا چې یو دا الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري دویم الله تعالی په هر څه باندې علم لري دغه دوه مسلې ثابتولو لپاره دغه مخکینه مضمون ذکر شو او چې کله ته په دې باندې پوښتنه چې الله تعالی په هر څه علم هم لري قدرت هم لري نو بیا به د مخلوق نه مجزله لک صبر شي الله تعالی صبر زړه ولګي دین ته مایل شي الله تعالی په نظام باندې به یقین نشي او شرک نه بیزار شي کله چې د دوه صفاتونو باندې ته پوښتنه